खान इमरान खान को रिहा करो हनूज़ी बाजार आप देख सकते हो मुकम्मल तौर पर पायजाम और शटर डाउन हड़ताल है। दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। ये मार्केट आप देख सकते हो। फैसला कई बता कोरोल स्टडी सार लमानज़ बाद रागली यौ जहान मनाना हनूज़ी मेन चौक क्लास वाली ये हनूज़ी बाजार आपको दिखाई दे रही है। भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, यानी कोई दुकान मेडिकल तक नहीं खुला। ये हनूज़ी बाजार आप देख सकते हो तकरीबन मुकम्मल तौर पर बाजार बंद। ये हनूज़ी बाजार की सबसे बड़ी चौक जिसको मजदूर चौक कहा जाता है, यहाँ पर दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद, यानी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। ये हनूज़ी बाज़ार की सबसे बड़ी रोड जिसको हम गंज रोड बोलते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है। ये मार्केट आप देख सकते हो, कोई दुकान भी खुली हुई आपको नहीं मिलेगी। مشورو چمن مشورو دا ګرځاینو بند نو ملګرو مړ په خانوزۍ کې د خانوزۍ د دکاندارانو بیا زموږ د علاقې د ترانسپورټرانو که موټران دي که د موټرسایکل والا دي موږ د ګردو شکریه ادا کوو که نن د رود ګاډۍ پر موږ راوتلې وای موږ ولاکه سنبال کړې وای که پر موږ د دلسوري و د مرغج کرازوی چرمیان وای دا موږ ولاکه سنبال کړې وای که د نګیانګ و دا خوا له موږ سره ګردو تاون کړی دی موږ کور ودانۍ وای مجلس نه ځلوو فرید خان و مجلس درته کوي څه یې ډېره کور ودان د ساره زه تر ماپښین را سره ودرېداست چې مجلسونه ختم شو اخري کې به اختتامي وینا چې فرید کوي مجلس په ختم کوو. ډېره مهرباني کوم. په پرم 47 کې وتا ته درک داسې خلک پکښي وو چې هغه تر ووټ مخکې اعلان کړی پر میډیا باندې چې زه دا الیکشن نه لړم. هغه سار د قومي اسمبلۍ ممبران جوړ شمول په پټ کې ګوره داسې ظلم دغه ووټ زموږ د تقدیر فیصله کوي. دا ووټ د ټینکۍ د روډ د ویالې دپاره نه دی بلکې دا ووټ ستا د بچانو د سبا دپاره. زموږ بچان لا 78 کاله تباه دي. موږ په خپله سیمه کې د شلو صفا اوبه نه لرو. موږ په خپله سیمه کې د بچي دپاره ښه سکول نه لرو. موږ په خپله سیمه کې د اسپتال علاج نه لرو. د یو زنانې د یو کوچني چې ډلیوري ایمرجنسي موږ په پټه لیدو. الله دا ته راوي چې ډوډۍ همیشه بند وي او د شپې تک بدای مجاهدین پاکستان قدرمن مشر محترم محمود خان علامه ناصر عباس په دغه راته ویل شوي په ټول وطن کې چې کوم اټکل خبره شوې وکړ د هغه د سړی د کرکې یوه سلسله موږ هم کړې چې په خپل کلي کې اجران ستاسو ټول کې اجازه تاسو سران ناست یاست ځوانان ناست یاست کوچنۍ والا ناست یاست پښتون ملګري ناست یاست ملخان دا ناست تاسو ټول په ودانۍ موږ باید چې نن یوه خبره سره وکړو چې په 5 میلیارډ روپۍ او پاکستان تحریک انصاف دا دوه تحریکونه دي چې په دا ملک لګیا دي جمهوریت وایي. زه ورته تحریک انصاف ملګرو د مشرفاو ملګرو هغه کومه باندې چې نن زموږ په داسې منطقه کې ناست په حجام هړتال ناست دلته 100 ځوانان نشته. پر دا چوک موږ په بار اخبارونه کړي دي تعلیم په 5 میلیون کارونه په حجام هړتالونه کړي دلته موږ ته ضرور انسانان ناست موږ ته پکار ده پاکستان 80% انسانان دا ټیم د پټرین د پښتونخوا د دا ملګري دي. بیا عمران خان ولې پټید هغه وجه دا ده چې موږ د ځان کار نه بولو. موږ دا به ځان کې دا به اکرم صاحب دا به واجب دی په خبره ځان پوه کړي دلته ګرفتارۍ دي دلته تکلیفونه دي دا به موږ ګرفتارۍ که موږ وجاړي ما دا ټول مال نه تا خدموم نشم کوم زه مشکل لرم زما ګرفتاره کړی زما خلاف د بیان کارت زما نو فرید دی زه اول تاڼې له زه ځم
ګرسه به ته غړی نه اچو ته به دغه مت کوئ دلته به زړور راځئ دلته به دا مظاهرې بردارونه کوئ موږ حل په دې کې نه دی چې موږ الیکشن وکړو په الیکشن دا کومونه نه کوئ چې که سار عمران خان په دا باچي کښېني چې کله محمود خان کښېني پاکستان دغه وینو خوړلو دي چې دا موږ نه سو راګرځولی دا به موږ یې مات کوو دا ځوانان به یې مات کړي دا قامونه به یې مات کړي دا پاچیانې به یې مات کړي دا کام څنګه جوړوي دا کام د اتا بیا کال د پاکستان د ټول اتا بیا کال دا کام ولې پکار دی دا کام چې کله قید اعظم آزاد کړی دا کام آزاد شوی نه دی دا لا ډېر وخت تور پنجابي په لاس ورغلی دی او تر نن پورې هغه تور پنجابي وفاداري کوي خالي چهرې بدلېږي رنګونه بدلېږي نواز راځي ګدایي راځي ګډو راځي اسلام راځي خالي دا رنګونه راته بدل شي نور یو شی نه دي بدل شوی په دا اتا بیا کال چې خانه شي بیا کال بیا کال چې څه کار خپل کورولو ولاړ شئ ستړي سوي یاست سهار له مانځه بعد راغلي یاست یو جهان مننه کور مو ودان خدای مو آباد و خوشحال لره بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ پښتونستان زنده‌باد زنده‌باد محمود خان زنده‌باد محمود خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد عمران خان کو رها کرو کو رها کرو خوشحاله اوسئ رها کرو رها کرو رها کرو رها کرو عمران کو رها کرو نو باغی نه غدا هړتال اوس مات سولی دا خانو زیمین چوک خلاص ولی